السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نوی ویډیو سره ستاسو خلکلی ویو. امید لرم چې تاسو ټول به روجره خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. ډېر ښه خبر رامخې ته شو. میاوالي کې چې کم ظالم خپله د اوو ورځو ماشومه لور په 15 ورځه باندې ویشتې وه، ډېره په بد مرګ باندې مړه کړې وه. هغه ظالم پولیسو ګرفتار کړو. پولیسو چې د هغه ظالم بیان واورېدو، پولیسو ورسره په سرو سترګو باندې وژړل. دغه ظالم داسې کمې خبرې وکړې، د لور د مرګ ټول حقیقت یې پولیسو ته راښکاره کړو. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره دغه ظالم پلار خبرې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې ظالم پلار د خبرو نه ځان خبر کړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. د ظلم انتخاب شوې ده، ډېر زیات افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه. میاوالي کې د اوو ورځو ماشومه لور ظالم پلار په دې وجه باندې مړه کړې وه، 15 ورځې ویشتې وه چې له ما لومړنی اولاد زوی ولې ونه شو. دوستانو، دغه زوی نه کولو په وجه باندې دغه ظالم خپله 15 ورځو ماشومه لور ډېره په بد مرګ باندې وویشتله. دوستانو، چې کله وویشته بیا دغه ظالم وتښتېدو. پولیسو اوس هغه ظالم ګرفتار کړو. هغه ظالم پولیسو ته د لور د مرګ ټول حقیقت راښکاره کړو. پولیسو ته یې وویل چې د دغه وخت کې په ځان باندې پوه نه شوم، خو ما تومانچه راواخیسته او خپله ماشومه لور مې اور ښکل کړل او د هغه ښکلولو نه بعد ما خپله ماشومه لور 15 ورځه وویشته. ځینې نیوز والا 7 ورځې ښیي، خو 7 ورځې دروغ دي. ما 15 ورځې ویشتې ده او دا زه منم. خو ما باندې دې باندې ما حکومت هر څنګه سزا راکوي، زه سزا ته تیار یم، ځکه چې ما خپلې ماشومې لور سره ډېر زیات ظلم کړی دی. دوستانو، حکومت ته پکار دی چې دې ظالم له خو بدترینه سزا ورکړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.